سپی لیونی شوی او یو ماشوم یې خوړل و، دوه ماشومان نور چې مدرسې ته سبق نه تلل هغې هم خړلولي. سپی لیونی شوی دی، هغه هلته 4 تنه ماشومان خړلولي دي. په لارې دا سپی راغلی د کور نه چې کوم ماشومان ناست په کوڅو کې یې خړلولي دي او د سکول چې کوم کوڅې شوي دغه ماشومان دغه ټماټر ټوپک راویستل چې دي هغه ځان یې جرم جوړېږي. د دې د وجې هغه دواړه سپي په دغه غرونو کې ورک شوي دي، هېڅ پته یې نه ده لګېدلې. د لیوني سپي دا چې ویکسین نشته، هغو بیا پرایویټه ځانانو 14,000 روپۍ باندې یو ویکسین دی. موږ منت جاري سټور والو ته وکړل، په 12,000 روپۍ والا یو ویکسین ورکړو. دا وشوه چې هسپتال ته یې ماشومان راوړو، د خواځخیل ګراړۍ کلی دی، هغې کې سپی لیونی شوی او یو ماشوم یې خوړل و چې هغه سلور آرټس په پبلک سکول د هغې نه کور ته ځای په شره خړلول وه. بیا 2 ماشومان نور چې مدرسې ته سبق نه تلل هغې هم خړلولي. نو 3 تنه چې و دی د ګراړۍ نه راوړل. بیا لږ ساعت بعد اطلاع وشوه چې په تاروجي کې بل سپی لیونی شوی دی، هغه هلته 4 تنه ماشومان خړلولي دي. نو بهرحال هغې خواځخیل هسپتال ته راورسول، خو دلته کې 2 قسمه دغه دي چې عام سپی یو کس وکړي نو هسپتال کې دلته کې د هغو ته راویستون چې هغه وي یا د خواځخیل هغو ته نه، د خواځخیل ټرس والا پرې دغه ورکړي غریبانانو کسانو له. او نور د لیوني سپي دا چې کوم دي نو د دې خواځخیل د هسپتال ډاکټرانو مطابق چې دا په سعیدي کې هم د ویکسین نشته، د هغو بیا پرایویټه ځانانو 14,000 روپۍ باندې یو ویکسین دی او هغه ورسره بیا موږ منت جاري سټور والو ته وکړل، په 12,000 روپۍ والا یو ویکسین ورکړو. نو 3 ماشومان 3 ویکسین او یو ویکسین په 12,000 روپۍ هغو ته میلاو شو. نو ډاکټرانو د خولې مطابق هغه هم دا وویل چې دا محکمه سره شته نو اوس دا نور دي، دا موږ له لږ راځي هغه په هفته کې ختم شو. دلته کې علاقه د خواځخیل هسپتال سره ډېره ده، د دې د وجې هغه موږ سره دومره نه پاتې کېږي. خو بیا دلته خواځخیله کې خواځخیله ویلچیر ټرسټ دی، دلته کې د هغو هغه چاندو په لوګو باندې هغو دا ویکسین اخیستي او د هغو سره خپل پراته د دغه غریبانان حقداران خلکو ته اولنی کوم انجکشن چې ده ورته هغو فراهم کېږي. په ماشومان چې څومره دي ټول دغه ماشومه به چې پکې وه د دې پبلک سکول ده، نو هغه به چې د 11 کالو وه تقریبا او نور ټول د 15 کالو ماشومان کوم چې د کور نه راوځي بهر په کوڅو کې لوبې کوي، هغه ماشومان چې 8 کاله عمرونه د هغو او د هغو نه خو دغه وینا وه چې دې موږ کور مخې ته دا څه ماشومان موجود وو، والدین هم دغه ووي او دا څه ماشومان داسې وو چې د سکول چوټي شوې د 11 بجې نه بعد دا تقریبا 2 بجې ټایم و. دې کې بیا پیاده دي دا ګراړۍ ډېره پاسماندار علاقه غریبانان خلک د دې خواځخیل چې هغه ګراړۍ ته تلل دغه تقریبا نیمه ګنټه ټایم د هغو پیاده لګي. په لارې دا سپی راغلی د کور نه چې کوم ماشومان ناست په کوڅو کې یې خړلولي دي او د سکول چې کوم کوڅې شوي دغه ماشومان یې دغه کړي او دغه ریزلټ دغه شان تقریبا سیم ټو سیم د تاروګي د کلي هم دی. باقاعده کوم سپروایزر چې دی عبدالله صاحب زما سره رابطه وکړله، راغی هم هسپتال ته خپل ټیم یې تیار کړو، هغې ولېږو ګراړۍ ته. خو د هغه ټیم سره ځانانو سره دوایي نشته، د هغو سره ډول نشته، هغو په څه قسمه دغه لیونی سپی وژني. بهرحال په علاقه کې ټماټر ټوپک راویستل چې دي هغه ځان یې جرم جوړېږي. د دې د وجې هغه دواړه سپي کې د اوسه پورې دونه کنفرمیشن د هغې ونه شو چې یې ټول ټیم پسې به ګراړۍ یې ولټوله، بیا په تاروګي ته پسې لاړ، دا غرونه یې ولټول، خو هغه سپي چې دي لیوني سپي دی په سیدې کلي غریبې علاقې دي غرونه. نو اوس به خدای علمي چې آیا بل چا ویسي زه ډزو چا نه دی اورېدلی، خو دغه سپي چې دي دی په دغه غرونو کې ورک شوي دي او هېڅ پته یې نه ده لګېدلې. د دغه خبرو د لاسه عوام چې دي یېرېږي موږ د چاته لیسنسدار اسلحه ومي خو هغه نشي راویستی، ځکه چې په دې باندې به ته ډز کوې بیا به د هغې قانون پالو کې، نو هر سړی د دغه د وجې هغه ځان ساتي. نو د دغې خبرو د لاسه دلته کې د انتظامیې د طرف نه هم ته چې عوام په اعتماد کې نه دي اخیستی شوي چې انتظامیه هم دا ووایي، پولیس دا ووایي چې یاره خیر لیونی سپی چې دی ګوره چاته لیسنسداره ته ما اسلحه درکړه چې دا ولئ، د هغې طرف نه څه اطلاع نه ده شوې. د دې د وجې عوام چې دا قشر د ششو پنج کې دي چې یاره څه وکړو، نو که سپی راځي نو ماشومان دي خو کم از کم لږ به کې نشي کولی.